السلام علیکم ملګرو. پرون رانا ثناءالله یو پریس کانفرنس کړی دی چې ډېرې غټې خبرې پکې کړي دي او ډېر زیات الزامات هم په پی ټی آی باندې لګولي دي. نو د رانا ثناءالله چې کوم د پریس کانفرنس اهم خبرې دی په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ او دې ویډیو کې به تاسو نه یو کوېسچن کوم د هغې جواب به تاسو په کمنټ کې لازمي راکوئ. ټول نه پهله خو د رانا ثناءالله چې کوم پریس کانفرنس کړی د هغې طرف ته راځو. هغه ویلي چې مسلم لیگ را روان الیکشن چې کوم دی دا مسلم لیگ په دوم دام باندې کوي، مطلب خو کمپلیټلی پارټیسیپیشن به پکې کوي. 297 صوبایي سیټونه او 146 قومي اسمبلی سیټونه چې کوم دي د دې باقاعده ټیکټونه تقسیمیږي. د هرې حلقې نه به موږ خپل امیدوار ودرو. مسلم لیگ نون امیدوار به د هرې حلقې نه ودرېږي. 297 صوبایي سیټونه او 146 چې کوم دي دا قومي سیټونه چې کوم دي دا سیټونه به موږ تقسیمو. بل نون لیگ چې وایي کوم دی د پاکستان د بحران نه وښکلی دی، د بجلی لوډ شیډینګ د دهشتګردۍ خاتمه چې کوم ده دا مسلم لیگ نون کړې ده او مخکې هم په دې باندې ډېر زیات کار کړی. د بجلی خاتمه ستاسو په کومه علاقه کې په کمنټ کې ماله ووایئ چې ستاسو په علاقه کې په ګرمۍ کې یعنې ډېر ورځو کې څومره لوډ شیډینګ کیږي. او دهشتګردۍ حوالې سره به د ویډیو لاست کې زه خبره کوم چې د دهشتګردي د چا په حکومت کې کمه شوې وه، بم دماکې د چا په حکومت کې کمې شوې وي. بل دا ویلي دي بل مسلم لیگ نون چې د کوم رهنما دی رانا ثناءالله هغه په دې خپله پریس کانفرنس کې دا دعوه هم کړې ده چې پاکستان مونږه ایشین ټایګر جوړولو، خو بیا د پی ټی آی سره سازش شو او پی ټی آی د سازش په وجه باندې پاکستان غر کړل شو او په دې سازش کې مسلم لیگ نون او نواز شریف چې کوم دی غله سزا هم ملو شو او نواز شریف د ملک نه ملک بدر کړل شو. نو آیا تاسو ماله وایئ چې نواز شریف د ملک نه ملک بدر کړل شوی که نه؟ نواز شریف په خپله د ملک نه تښتېدلی د علاج په بهانه باندې لا تر اوسه پورې د هغه لا ټیسټ د هغه لپاره د هغه لا تر اوسه علاج نه دی شوی. پاکستان ته واپسي د هغه لا تر اوسه پورې ممکنه نه ده. بل 15 میاشتو کې تیر شوي 15 میاشتو کې چې دی کې موستلی حکومت چې کوم دی پی ډي ایم کړی دی کې تقریبا 12 لکه ځوانان چې کوم دي د ملک نه مسافران شوي دي مختلف ملکونو له دوبۍ، سعودي عرب، انګلینډ، قطر، خلیج ملکونه چې څومره هم دي دی له میکسیمم خلک تلي او دی کې چې زیات تعداد چې کوم دی 50-60% لکه 60-65 مطلب چې 6 लाख 6.5 लाख کسان چې کوم دي دا ایجوکیټډ کسان ملک پرېښی، مطلب دی کې پروفیشنل کسان دي، مطلب ډاکټرز، انجینیر، سکل سره ریلیټډ کسان چې کوم دی هغوی ملک پرېښودی دی په څه وجه باندې؟ د مهنګایي په وجه باندې چې هغوی پاکستان کې نور سروایو نشو کولی، جابس په وجه باندې جابس نو آیا تاسو ماله ووایئ چې مسلم لیگ نون چې کوم دی پاکستان د بحران نه وښکلی که نه پاکستان ته نور هم مشکلات سیوا کړي ده؟ تاسو ماله په کمنټ کې خپله رای ما سره شریکئ. او دا 12 لکه ځوانان چې کوم دي تقریبا کېدای شي 12 لکه نه لږ ډېر کم یا 12 لکه د پاسه لږ ډېر زیات دي، خو دا اپروکسیمیټلی فیګر درله زه وایم چې تقریبا دغه فیګر دی. دې ځوانانو ملک پرېښی دی، نو دی د مستۍ د لاسه پرېښی که دی د مجبورۍ د لاسه پرېښی او دې کې چې کوم دا پروفیشنل خلکو ملک پرېښودی دی نو آیا دا زموږ د ملک سرمایه وه که نه دا به نورو ملکونو له دغه پروفیشنل دغه انجینیرز دغه ډاکټر دغه سکلفل خلک چې کوم دی دغه سکلفل نوجوانان چې کوم دي دی به نورو ملکونو له فایده ورکوي. زموږ د ملک سرمایه به نورو ملکونو له فایده په څه وجه ورنې ورکوي چې د پیسو په وجه باندې زموږ ملک چې کوم بحران روان دی د هغې په وجه باندې. بل چې زموږ په ملک باندې د چا هم حکومت راځي نو هغه په تیر شوي حکومت باندې الزامات لګوي چې تیر شوي حکومت ملک ځای ته رسولی مرګ کې غل کړی دی، اوس خزانه خالي ده او فلانی دی او ډنګړی دی، خو یو کس هم ملک له پاکستان له فایده نه ده ورکړې. که تاسو له زه د انډیا مثال درکړم په 2019 کې انډیا یو راکټ لیږلو سپوږمۍ له چاندریان 2 چې کوم دی هغه فیل شوی په 2023 کې 4 کاله پس هغوی دغه چاندریان 3 په 14 جولای باندې لیږلی دی مون ته سپوږمۍ ته. ای ټیکنالوژي کې څومره مخکې موږ نه روان دي، د هغوی چې کومه هوا کې ساه اخلي هغه هوا زموږ پاکستان کې هم ده. ای په ملک کې چې څه دی زموږ په ملک کې هم دی څه یورپین کنټري نه ده، ایشین ملک دی، زموږ ګاونډی ملک دی او زموږ نه هغوی ترقي په مخ په ترقۍ ځکه روان دي چې هغوی له داسې لیډر میلو شي چې هغه ملک سره سینسیر وي، ملک سره ایماندار وي. او کرپشن هر ځای کې شته دی، خو کرپشن دا نه چې هر څه ته جیب کې اچوي که نه، کرپشن دومره هم نه چې 100% کرپشن ته کې انډیا کې به د پاکستان نه زیات کرپشن وي. خو دغه دی چې کم کرپټ خلک دي نو هغوی ملک له هم څه فایده ورکوي، څه جیب کې اچوي، څه په ملک لګوي. زموږ ملک کې زموږ بدقسمتي دا ده چې بس هر سړی خپل جیبونه ډکوي، د ملک او د غریب عوام د پاکستان د عوام چا سره هیڅ قسم فکر نشته، چا سره هیڅ قسم ټینشن نشته. هغه وایي بس راشه دا خو اوس مونږ منتلې ده خزانه ده، بیا به یا په لاس راځي یا به نه راځي، د هغوی سوچ دا وي. نو کرپشن په انډیا کې به د پاکستان نه زیات دي، هغوی په هر څه کې مونږ نه مخ په وړاندې دي. د امریکا کې یو څو ورځې مخکې د مودي یو تقریر کول، هغه پاکستان زه وایي خپلې مقابلې قابل هم نه ګڼم، په څه وجه باندې وایي موږ نه ډېر شاله پاتې دي. نو دی حقیقت خبره کړې، د هغوی کرنسي تاسو ګورئ، د هغوی معاشي حالت تاسو ګورئ، غربت که تاسو د غربت خبره کوئ نو په انډیا کې کیدای شي د پاکستان نه زیات غربت دي.
وغوي مخ په وړاندې هم روان دي. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.